اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو ته او بالخصوص مسافر وروڼو ته یم سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما ملګرو هره ورځ د خبره واورو د مختلفو ذریعو باندې چې څومره هم مسافر وروڼه دي په خلیج ممالک کې هغه بغیر د څه واجې بغیر د څه ریزه نه اوټ کېږي رسي. داسې خلک هم دي چې هغو 10 کاله 40 کاله هلته تېر کړي بغیر د واجې هغه بیا دلته رسي. داسې خلک به هم وي چې هغو هلته کاروبارونه ونه پاتې شوي. داسې خلک به هم وي چې هلته به د هغو سرمایه کاري پاتې کېږي او بعضې داسې خلک به هم وي چې دغه نه یې ځي خسي په قرضې یو بل نه یې پیسې راخسي چې یاره زه هلته لاړ شم او دومره پیسې وګټم چې زه خپلې قرضې لاندې کړم او د بچیو یا د کاله والا یو ښه ژوند تېر کړي. خو چونکې د موجوده حالات څه کوم کس مو د مسافرو او څه په دومره زیات مقدار سره مو خلک رسي او دا مو دپاره انتهایی د افسوس خبره ده. په وجه چې مسافر هم هر وخت کې که وکسو د مو هر وخت کې مو خلکو ته لاس ورکړی دی که هغه انډیویجولي که د ملکي سطح باندې د مسافرو په هر وخت کې ورسیزو د خپلو دغو خلکو تعاون جاري ساتلی او چې اوس په دغو باندې سخته راغلي نو موږ هم حق لرو زموږ حکومت هم حق لري زموږ منیسټري هم حق لري زموږ سفارتخانه هم حق لري چې د دغو خلکو پوښتنه وکړي چې آیا کومه واجه دی چې په هغې واجه باندې دغه خلک تاسو رسوو هغه هم ته 24 ګنټې یا 48 ګنټې واګې چې 48 ګنټې کې نه 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 ته دغه نه وځه. حالانکې زه امید لرم چې دا څومره هم مسافر دی دا به د هغه ملک د قانون هم احترام کړی د هغه د ملک د پروپرټي به هم احترام کړی. یعنې هغه خلک کوم هم مسافر دي په هغه ملک کې ژوند کوي د هغه ملک هر یو هغه شی چې هغه قانوني وي او هغه کولو اجازات یې هغه کړي وي او چې د نه کولو اجازات یې هغه به بالکل هغو نه یې کړی. خو دې حوالې سره مو د روانې اتفاق ورځې یعنې په 22 تاریخ باندې 10:30 بجې د واوي مارکیټ په چال باندې مو څومره هم مسافر وروڼه هغو ټولو ته مو بلنه ورکړې چې تاسو ټول راشو خپل منځ کې به ناستی ولرو خپل منځ کې به کښېنو مشوره به وکړو. که چېرې مو خبرې کونې چېرته یو منسټر سره ضرورت یې منسټر سره یې به وکړو که چېرته یو دفتر والا سره ضرورت یې دفتر والا سره به وکړو که بیا د میډیا یا د پریس کانفرنس کونې ضرورت یې هغه به وکړو. که پېښور ته تاږي پېښور ته به ورسې لاړ شو که اسلام آباد ته تاږي اسلام آباد ته ورسې وکړو. خو زموږ څومره هم مسافر وو دا ایشو دی دا مسله دی د ملکي سطح باندې موږ راواخلو موږ غواړو چې زموږ حکومت هغه د دې کوم خلیج ممالک دي هغو سره خبره وکړي چې په دومره غټ مقدار کې د خلکو ووټ کول واجه څه دی. که چېرې کمای وي بیشای وي چې هغه وبسي که کمای بیشای نه وي په کور یې دې روکتان وشي. دې لپاره څومره هم زموږ مسافر وروڼه چې موږ ورځولي هغه خلک چې هغه راغلي دي موږ غواړو چې د هغو ډیټا هم راټوله کړو هغو باقاعده ډیټا مو سره شیر شي او هغه ډیټا بیا هم باقاعده مو خپل دفتر والا سي موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دا خبره چې کوم چا سره هم تړلې وي منیسټري کې هغه فارن منیسټري کې چا سره هغو سره به میلاوي او سره دا خبره ډسکس کوو هم دا ډیټا به هم شیر کوو. نو تاسو ټول ته مو دا درخواست دی چې څومره هم مسافر وروڼه دي چې هغه پېژندګلو لري چا سره د چا کانټیکټ نمبر هغو ټولو ته تاسو خبره یې ورکړو چې په اتفاق ورځې 10:30 بجې هوایي مارکېټ سادې ته راشي که هغه د پر مې کوم ځای حیثیږي انشاءالله دغه شی به مو مخکې وړو چې دې روکتان وشي. ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو.